بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مونږه ډیر اهم مسله باندې خپل د پروګرام آغاز کو چې د کله نه د ټیرریزم د ټیرریست واقعات شروع شو او بیا اپریشن شروع شوی، نو د فاټا ټول علاقې متاثر شوی، خو بالخصوص د باجوړ عوام د هغه وخت کې په دې کې ډیر زیات متاثر شو او د هغې نه پس چې کله د کرونا د وبا شروع شوه نو بیا هم د باجوړ خلک ډیر زیات متاثر شو. هسې خو زمونږ د پښتنو ټول قومونه چې دي نو هغه د دغه سره ډیر زیات متاثر شوي، خو د باجوړ خلک محنتکش خلک دی په خپل صوبه کې، د هغې نه علاوه په ټول ملک کې د دې کاروبار تجارت د دې د ټولو نه د خوښې هنر دی. خو دې ته مختلف مسایل په مختلف اوقاتو کې رالل او د هغې د وجې نه د باجوړ تاجران چې کوم د ملک په مختلفو حصو کې ډېر متاثره شو او په دې کې اسلامباد او پنډی بالخصوص ډېره متاثره شوه، ځکه چې زمونږ د باجوړ رونه دلته کې خپل مختلف کاروبارونه کوي او مختلف مسایل په دې 7 کالو کې یا 9 کالو کې د هغې مسایلو ډېر سختۍ سره مخه نه وکړه. خو بیا هم همتناک خلکو دی خپل همت وکړو، دې ته مختلف مسایل رالل، د دې خپل یو د تاجرانو تنظیم او هغه تنظیم چې کوم دی د نن نه 12 کاله مخکې یو الیکشن شو یا سلیکټ شوي او هغې یو صدر و، خو 12 کاله پورې هغې هیڅ قسمه کارکردګي ونه کړه. مختلف مسایل دي ته بیا هم وو او چای आवाज په هغې د حکومتي ادارو مخې ته یا د پولیس مسایلو مخې ته یا مختلف واقعاتو کې د دې आवाज اوچت نه کړی شو. د دې وینا دا ده چې موږ باندې کله د دهشتګردۍ الزام لګي، کله را باندې د دروغو پرچې شوي دي په دې 12 کالو کې، خو زموږ مخنیوي چا نه دی کړی، بلکې موږ خپل आवाज عام تاجرانو په خپل اوچت کړ او بیا دې ضرورت محسوس کړ چې نه اوس یو الیکشن ضروری دی چې په دې کې دې وخت کې تاجر اتفاق گروپ، تاجر اتحاد گروپ او تاجر الخدمت گروپ چې کوم دی دا صرف د باجوړ چې کوم تاجران دي د هغې تنظیم انجمن تنظیم دی چې هغې کې دا 3 ګروپه چې کوم دي نو دا یو بل ته باندې مقابل شو. او اوس چې کوم دی تاجر اتفاق گروپ کارکنان دی وخت کې مونږ سره موجود دي چې دی تاجر اتفاق گروپ سپورټ کوي او د هغې بابت کې به د دې نه سوالونه جوابونه کوو چې تاجر اتفاق گروپ ولې چې کوم دی نو تاسو ګڼئ چې دی په دې باندې کامیابیږي او دی به د باجوړ د خلکو بهتر आवाज اوچتوي. نو نن ما سره سټوډیو کې موجود دی امین خان چې د باجوړ سره تعلق ساتي او د تاجر پخپله هم تاجر دی، خان سید دا هم باجوړ سره تعلق ساتي او پخپله په اسلام آباد کې تاجر دی. نو موږ به د دې نه د حوالې سره سوال کو. امین خان بھائی لومړنۍ خو ډېره مننه چې تاسو دلته تشریف راوړو. زه دا تپوس کوم چې تاسو ولې د الیکشن ضرورت محسوس کو چې آلریډي د نن نه 12 کاله مخکې الیکشن شو، 12 کاله په هغه باندې دوباره الیکشن ونه شو چې څوک هم صدر او اوس تاسو وایئ چې نه هغه زموږ نمائندګي نه ده کړې، 12 کاله پس تاسو راپاسئ وایئ چې موږ الیکشن کو چې د تاجر باجوړ گروپ د پاره چې کوم دی تاجر اتفاق گروپ چې کوم دی نو دی به الیکشن کی. دا څه وجوهات؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې مطلب دا دی چې موږ ته د تاڼې ضرورت راځي، موږ ته د کم مړی وشي یا کم تکلیفي د هغې باجوړ ته وړلي یا د هغې مطلب کم یو خدمت کولی یا تاڼه کې خبره کولی یا مطلب قچرو کې د هغې څه ضمانت مسله یا نوره مسله نو هغې کې موږ خلک چې کم دی نو هغه لکه په یو دغه باندې نشي کولی. نو د دې مطلب دا دی چې دې کې یو پڼ پروت وي، هغه پڼ نه به سرکاري پڼ دي د عوامو، هغه پڼ نه به پیسې لګي او دا سړی به خدمت کوي. دی مخکې هم تقوادار سړی دی حاجي الرحمان او دا حیدر خان چې کوم دی دا زموږ د کلیم دی او خپل لکه امین خان بھائی ستاسو مطلب دا دی چې چونکې تاسو اسلام آباد او پنډی کې اوس ستاسو رهایش دلته یي، بیا چې کوم دی نو دی کې مړې چې کوم په خپل مرګ باندې مړ شي بیا
غربت دی، چا سره پیسې دي، چا سره نور سي، نو د هغه وړلي دا ډېرې مشکلې ده. او د تاڼې تحصیل لا خبره چې ده، نو آیا ولې د باجوړ دا تاجران جګړالو دي چې تاسو سره تاڼې ضرورت راځي؟ نه، دې کې داسې خلک دي چې هغه کمزوري د هغې وسایل نشي کولی، برداشت کولی نشي، یا هغې ته زیاتی کېږي، ظلم ورسه کېږي. نو د هغې په وجه د دوی یو ګروپ یو خبره یو سیکرټري هغه ځي، د هغې څه زیاتی نه کېږي. دا تاجر اتفاق گروپ چې کوم دی، صدر فضل الرحمان دی، جنرل سیکرټري حیدر خان دی، دا 16 رکنی پورا پینل دی. نو تاسو د فضل الرحمان صدر او حیدر خان په څه سوچ؟ دا موږ په دې سوچ مقرر کړ چې دا فضل الرحمان تقوادار دی، صحیح سړی دی، مخکې نه مطلب مقرره دی، مخکې نه د دې نه علاوه د یون نه علاوه د ډېرو خبرو کې پاس شوی دی. او دا حیدر خان چې کوم دی، نو دا د هغه سیکرټري دی، دا هم یو مطلب یو اوچت خاندان والا سړی دی او یو صحیح سړی دی، او مطلب یو خدمت کولی شي د عوامو. خان سید بھائی، تاسو هم د ډیر وخت نه په اسلام آباد کې خپل کاروبار کوئ او تاجر تنظیم سره هم ستاسو تعلق د 12 کاله مخکې مو، اوس هم دی د باجوړ تنظیم چې کوم دی، انجمن تنظیم. آیا تاسو دا ګڼئ چې یاره ستاسو نمائندگی د دې نه مخکې د باجوړ د خلکو اواز چا اوچت کړی نه دی په هغه ځای کې چې کوم ځای ضرورت و، کوم ځای کې ستاسو مسایلو د تاجرانو د پنډۍ او د اسلام آباد، نو آیا دا اواز اوچت نه شو؟ نو د دې نه پس چې دا الیکشن وشي، نو تاسو دا ګڼئ چې اتفاق گروپ به ستاسو اواز اوچت کړي؟ زه به پهله ستا شکریه ادا کوم. زما تعلق د باجوړ جنس د مخکې جنسي او ضلع شوله، او د 2000 نه زه په اسلام آباد کې کاروبار کوم، او زمونږ مخکې 12 کاله مخکې زمونږ الیکشن شوي دي، او هغه الیکشن شوي دي، کو چاته څه مسله راغلې، څه قسم دغه هم راغلی، خو دې خلکو زمونږ سره بې تعاون نه دی کړی. لکه ناوارثه موږ اوسه پورې پراته وو، او دې نه وروسته بیا موږ دا سوچ وکړو چې 12 کاله ووته، زمونږ خبرې څوک نشته، د بل څه نشته دی. د دې لپاره موږ یو کمیټي جوړه کړه. په کمیټه کې دا فیصله وشوه چې لکه لاول پکې دا خبرې مې چې موږ به د 3 ګروپونو یو کس والو، خو فضل الرحمان جی دا ویلې چې 3 ګروپونو الیکشن به کوو چې عوام څو خوښ کړو، څوک یې راوستو، نو هغه کس به د دې مشري کوي او د هغې خدمت به کوي. داسې که موږ د ګروپونو نه والو، نو بیا به ترې زوړ کار جوړ شي چې مخکې لکه 12 کاله مخکې چې څه شوي وو، د هغې د چا تپوس نه دی شوی، بل څه نه دي شوي، هغه کسانو نه چا له تله نه بل څه. دا پیره دې فضل الرحمان جي دا کوشش وکړو، د حیدر جي دا کوشش وکړو چې زه داسې الیکشن وشي چې د عوامو ته موږ مخې ته شو، او دوی څو خوښ کړه چاله ووټ ورکړو، نو هغه کسان به په خپله ته به دوی خوښ کړي، دا تاجر چې څومره دي پنډۍ اسلام آباد کې، نو هغه به دا کوو. خو موږ دا د دې وخت کې د اتفاق ګروپ د دې مرګته او په دې دغه معنی کوو چې دا فضل الرحمان جي چې د مخکې خدمتونه کړي دي بغیر الیکشن، چې چا خدمت راغلی کوم ځای کې خبر شوی دی، دا تللی دی. حیدر جي چې دی دام تللی دی، خدمت هم کړی، خپلې خرچې هم کړی، دا هر څه کړي دي، خو هغې سره په ځای کې غم درد یو ځای کړی او شریک شوی او څه ناست دی. نو موږ په دې وجه خوښوو. خان سید بھائی، دا خو 3.5 زره ممبران دي دې وخت کې، 3.5 زره خلک به د خپل ووټ استعمال کړي دي 3 ګروپو کې. دا ستاسو تاجر، انجمن، باجوړ، چارمنګ چې کوم دی، نو دا 3.5 زره جی دا ټول باجوړ، ټول باجوړ، مومند هم پکې شامل نه، صرف باجوړ. نو دا 3.5 زره خلک دي. اسې خو لکه زه به دا ووایم چې دا 3.5 زره تاجران دي، او اسې چې کوم دی نو په پنډۍ اسلام آباد کې دا د 25 زرو نه سیوا دي. سر دې دا دغه که دکان کې خو 4-5 کاسم کار کوي، خو د دکان په سر یو ووټ جوړیږي، لکه یو دکان دی نو یو کس یو ووټ جوړي، خو هغې کې 2 کسانی کو 3 کسانی یو ووټ جوړیږي. داسې دکانونه دغه ډېر دي، لکه کسان په یو دکان کې 4 کسان 5 کسان کار کوي. خان سید بھائی، ما ته لږ غونډه کې لږ د دې وضاحت ناظرینو ته وکړئ چې تاسو ولې دا ګڼئ چې دا خلک دا تاجر اتفاق گروپ چې کوم دی، نو دی به کامیابی مسئلې دی به د خلکو اواز موچتي، او تاسو د خپلو عوامو ته اپیل کوئ د باجوړ؟ عوام ته زما دا اپیل دی چې تاسو فضل الرحمان جي له په 20 تاریخ باندې انشاءالله پکې زموږ نشان دی، او دې له تاسو مکمل څومره زموږ باجوړ ورونه دې ته تاسو مور ووایئ،
او ووټ ورکوي 20 تاریخ باندې په الرحمان جی کامیاب کوي او ان شاء الله دام به وګورو دا مخکې دا کسان چې شوي دي دغه شوي دي چا 3 کاله چا 4 کاله تیر کړي دي موږ د دې لپاره دا کوشش کوو زاهد بھائی چې موږ دام آزماو کو ته زمونږ خدمات ونه کو زمونږ په دغه باندې وتراو نه شو نو بیا به دام رستو کو بیا بل داسې کس را مخې ته کو چې زمونږ قوم زمونږ خدمت کولی شي هغه کسان دا کو خو دا ټولو ته اپیل کوم ټولو دکاندارانو ته چې په 20 تاریخ باندې په الرحمان جی حیدر جی دا کامیاب کوي او ان شاء الله دا به ستاسو په هر غم په هر درد او په هر ځای کې ولاړ وي بل دا دي چې دی کې هغه شی نشته دی چې دا پکې یا ځان په چا باندې غټ شمېري یا بل څه لکه هر قسم تعاون سره پیدل به هم داسې ځي نارم به تیری هر څه به کوي ستاسو خدمت به کو شپې ورځې اب الله په ان شاء الله په ذمہواری کوي او بالکل زما ټول عوام ته ټول ورونو باجوړو ته اپیل دی چې حیدر خان کامیاب کوي او عجیب په الرحمان دا کامیاب کوي د له ووټ ورکوي زما ټول ورونو بایګانو ته دا اپیل دی ډیره مننه خان صاحب بھائی او امین خان بھائی زه چې څومره پوه شوم د دې په خبرو د دې په دغه باندې چې کم باجوړ خلک دی د باجوړ عوام دی په اسلام آباد او پنډۍ کې خپل کاروبار کې خپل تجارت کې هغوی د مختلف مسایلو شکار دي او د هغې د وجې نه د باجوړ دا پښتانه دا ښکلي خلک را پاسېدلي دي او دی یو تنظیم یو انجمن جوړ کړی دی او د هغې دپاره چې کوم دی نو دی خپل اواز اوچتي او د یو بل سره ملاتړو دپاره د اتفاق دپاره د یو بل د مدد دپاره دا الیکشن کې چې دا صدر جنرل سیکرټري او دا 16 رکني کمیټي چې کوم ده نو دا به د باجوړ د خلکو اواز اوچتي او د دې مدد به په هر لحاظ سره کوي په دې دغه سره دا الیکشن دې لحاظ سره ډېر اهمیت لري د باجوړ د پښتنو دپاره د باجوړ د خلکو دپاره چې نن د پنډۍ او اسلام آباد دا پښتانه د باجوړ چې دی خپل مشر منتخب کړي او هغه مشر به آینده ژوند کې د دې په هر لحاظ سره مدد کړي د دې د اپیل دی چې لکه ټول باجوړ چې څومره خلک دی څومره دغه د هغې د دې الیکشن کې بھرپور حصه والي ووټران دی خپل وخت باندې راورسي په 20 تاریخ باندې دا الیکشن دی او د پنډۍ او د اسلام آباد ټول نمائندگان چې څومره ممبران دي نو دی دا وایي چې دا په اتفاق سره راشي او خپل ووټ پول کړي او د خپل مشر انتخاب وکړي ډېره مننه زموږ د اورېدو والسلام